وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف الله. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. اصول دا تفسیر القرآن پلسو مباحث بانی من مشتمل گرزولیو. مبحث اول پمانا لغوی اصطلاحی دا قرآن او دا تفسیر کی سره دا موضوع او غرض دا قرآن کریم او سره تعریف دا تفسیر سره دا معرفت دا احوال النزول چه دریو اسباب النزول، امکنة النزول، ازمنة النزول سند سره آغی وضاحت شیو. مبحث ثانی في بيان الفرق بين التأويل والتفسير والتحريف. المبحث الثاني في بيان الفرق بين التأويل والتفسير والتأويل. دا تفسیر او دا تأویل او دا تحریف په منځ کې فرق څه شی؟ تأویل لغتاً یا دا بابا دا تفعیل نه دی. اول یؤول تأویلا بمعنى الرجوع. او پنځ د متأخرینو باندې په شرع کې تأویل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح. د متأخرینو په نسبت باندې رجع د لفظ د راجح معنا نه مرجوح معنا ته لدلیل یقترن به د وجه او دلیل نه چې دی پسې معیشه وي. دا د متأخرینو په نسبت باندې د تأویل تعریف. او عند المتقدمین تأویل ویل شي رجع الآیات الى احد معانی المحتمله. رجع الآیات الى احد المعانی المحتمله. د آیت رجع کول یو د معانی محتمل ته. مثال په تور باندې فثلاثه قروء کې احتمالات د طهر او د حیض تا ترجع یو کې وی معنا ته یا ته واځي طهر مراد کې یا ته واځي حیض مراد شي. دا تعویل. رائے د متقدمینو په دې کې راجح ده چې تعویل په معنا د رجع الآیات الى احد المعانی المحتمل سره شي. اور چې صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح چې متأخرینو په قول کړی دی دا تعویل باطل دی. دا تعویل کار د اهل زیغ دی. اصلا تعویل چې کوم دی دا جائز دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د عبد الله ابن عباس سے پشان کی روایت د بخاری باندې دعا کړی دا چې اللهم علمه التاویل. الہ عبد الله ابن عباس سے تا تعویل د قران علم ورکی. نو که تعویلات په قران کریم کې دا جائز نه وي نو محبوب علیہ السلام با خپل ترزوی عبد الله ابن عباس سے تر تعویل دا علم دعا نه کول. ومتاخرینو چې کومه معنا کړی دا چې صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح دا خو تعویل د اهل زیغ دی. لکه چې رب کریم فرمایي منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
الفتنه وابتغاء تاویله ان دې لپاره چې فتنه لټای دې لپاره چې تاویل طلبای تاویل لټای نو دلته مراد د تاویل نه تاویل باطل دی عاقبت او کنه د شی معلومول دی او یا رجع د لفظ دا د مرجح د راجح احتمال نه احتمال مرجح لرا رهنو متأخرینو چې د تاویل کوم معنی کړی دا تاویل باطل دی او مطلقاً تاویل د قران کریم هغه ممدوح دی هغه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عباس سبتا په دعا کې ذکر کړی نو یا ماخوذ دی د تاویل نه په معنا د رجوع باندې پدې کې هم رجع د آیات د الی احد المعانی المحتمله د باب د تفعیل نه چې اول یؤول تاویلا او یا تاویل د ایالتنا بمعنی سیاست او محمود علوسی رحمت الله علیه پدې کې رد کړل په ثانی معنی باندې چې تاویل د ایالتنا بمعنی سیاست شي ځکه د ربط او مطابقت د معنی شرعي اصطلاحي سره بعید دی دا معنی لغوی د تاویل او د اصطلاحي د تاویل هر چې معنی لغوی د تفسیر او هغه په پرون سبق کې تیر شوی دی کله باب د تفعیل فسر یفسر تفسیران شي بمعنى الكشف والبيان والاظهار یا ماخذ د تفسیرین شي چې اعلی بین الطبيب والمریض معرفت د امراض باطنیو کوي یا د تفسیرین شي بمعنى القاروره یا مقلوب د سفر شي دا سلور قولا په معنی لغوی د تفسیر کې شي هر چې تاویل شو یا ماخذ شو دا اول یؤول تاویلا باب تفعیل د تاویل نه بمعنى الرجوع پدې کې هم رجع الآیات دا الی احد المعانی المحتمله او یا د ایالتنا بمعنى سیاست چې دا معنی بعیده ده او مرجوحه ده پمن د فرق پمن د تاویل او د تفسیر کې علماء د اصول تفسیر پدې کې مختلف اقوال لري تقریبا اتا اقوال ته تقسیم رسیږي یو ډله د علماء کرامو قائل دي چې د تفسیر او د تاویل په درمیان کې اتحاد دی ترادف دی په دې معنی باندې چې شرعاً یو شی دی په دې کې فرق نشته دا قول مرجوح دی د جمهور د قول خلاف جمهور علما وایي چې د تفسیر او تاویل په منځ کې فرق شته هغه علما چې دې کې فرق کوي هغه په خپل درمیان کې په دې اتفاق کوي چې فرق شته نو دا د جمهور قول خو په دې کې اختلاف دی چې دا فرق پس شي کې دی اول قول کې د امام راغب الاصفهانی دی امام الراغب الاصفهانی هغه وایي چې نسبت په من د تفسیر او د تاویل کې نسبت د عموم خصوص من وجه نسبت د عموم خصوص مطلق دی تفسیر عام دی او تاویل خاص دی دویم قول د بعض علماء دی اوایي چې تفسیر بیان اللفظ بحيث لا يحتمل غيره او تاویل اغا صرف اللفظ الى احتمال بين الوجوه الكثيره تفسیر د یو لفظ وضاحت او ترجمه ده چې هغه کې احتمال د غیر نوي تاویل چې یو لفظ کې متعدد احتمالات وي تا دا لفظ رجع کې یو محتمل لره سواء كان راجحا او مرجوحا که احتمال راجح ته رجع وکړه تاویل صحیح دی که احتمال مرجوح ته رجع وکړه تاویل باطل د اهل زیغ وکړ نو قول د بعضو دا دی چې تفسیر بیان د لفظ چې محتمل الغیر نوي او تاویل بیان د لفظ چې محتمل د احتمالات شتاوي دو قسم شو که رجع د احتمال راجح ته وکړه صحیح تاویل دی ممدوح
احتمالي مرجوح ته وکړه د اهل زیغو کار. دریم قول د امام ابو منصور ماتریدی دی. هغه التفسير هو المقطوع بأن مراد الله هو هذه. التفسير هو المقطوع بأن مراد الله هو هذا. تفسیر چې کوم نه د آیت داسې ترجمه ده چې قطعیت ور باندې وي چې مراد الله د دې آیت نه همدغه خبره ده. او تعویل چې کوم نه غیر مقطوع دی بیان مراد الله هو هذا، قطعیت نه ور باندې چې د الله مراد به همدا معنی، ممکن دا معنی، ممکن بل معنی. د ثلاثه قرو کې د قرونه چې حیض اخلي دا په طریقې قطعی باندې نشي ویلې چې مراد الله به همدا وي. که مراد ورنه طهر اغلی په طریقې قطعی باندې نشي ویلې چې مراد الله به همدا وي. لفظ محتمل د احتمالینو دی، هر احتمال چې مرادیږي دا تعویل دی. قطعیت نشته په دې چې مراد دې همدا شي. څلورم قول د ابو طالب الثعلبي دی. څلورم قول ورکه د ابو طالب الثعلبي د صوفي دی. د تفسیر او د تعویل په منځ کې د تصوف او د اهل تصوف مذهب طرف ته رجوع کړي ده. وای التفسیر بیان ظاهر اللفظ والتاویل بیان باطن اللفظ. تفسیر د قران کریم ظاهری ترجمه ده، تعویل د قران کریم باطنی ترجمه ده. حدیث مبارک کی راضی لکل آیت ظاهر و باطن، هر آیت ظاهرم شته او باطنم شته دي. نو چې هر آیت ظاهر شته ظاهری ترجمه تفسیر دی، باطنی ترجمه تعویلات دي. صوفیہ حضرات وایي چې عبد الله ابن عباس صاحب ته دا اللهم علمه التاویل دعا وشوا، نو دا د باطنی علم دعا ده چې الہ دته د باطنی علوم نه حصہ ورکي چې اسرار او معارف قرآنیه د زده شي. او یقیني باطنی علوم د قران کریم هغه دومره زیات دي چې دا غي حد نشته. ظاهری علوم علماء څنګه سره قبض کړي په تفاسیرو کې، خو باطنی علوم هغه لره حد نشته. او کتاب الله شریف کې بعض داسې مواضع شته چې پاغي کې بل صوفیه او رائے تذهاب کې نو صحیح ترجمه بروزي. علما د ظواهر چې څومره ورکه وړي نو داغي کما حقه ترجمه نشي راځي. من جمله دا غینه د یو مثال تاسو ته پیش کم. د موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام په واقعا کې خضر علیہ السلام ورته وایي په ما به اعتراض نه کوي. راځه څه چلے وکړه. یو کشته یې سوره کړه او دا غینه بعد یو ماشوم قتل. موسی علیہ السلام ورته وایي قتلت نفسا زکیه بغیر نفس، قصاص نو اوچ پوچ دې دا پاک نفس قتل کا. لقد جئت شيئا امرا یا نکرا، شرعاً بدکار دیو کو. هغه ورته جواب کې رستوای دا به غټه ده د دې مور او پلار خلکو یرهقهما طغیانا وکفرا، د بیا پاغه دوړو باندې په کفر او سرکشي کې غلبه حاصله ولا داغي عقاید خرابول. نو ما مخکې نه چې کوم نه د سرا دا می قتل کا الہ بداغه په بدل کې هغه تنور خې غني ورکی. پتہ
بعضی باندې دا اعتراض راځي دي انتا چې یو ماشوم نه هغه ماشوم لا اوس سرکش او کافر نه دی، بیا یو وخت کې غټیږي او سرکشي او کفر کوي، مور او پلار خرابوي، آیا په دې جرم باندې انسان قتلول شي؟ اوس یې سم نه کړی، بیا غټیږي، بیا به مور او پلار خرابوي، اوس خو نه دي خراب کړي، نو بیا دې ولې قتل؟ کدا څوک وایي چې د موسی علی السلام په شریعت کې دا روا زمونږ دین کې ناروا دي، دا غلطه خبر ده، ځکه چې موسی علی السلام په اعتراض کړي لقد جئت شیئا نکرا، تا خلاف شریعت کار وکړه، کدا هغه په شریعت کې دا کار روا وي، ظلم یو شریعت کې روا نه وي، ظلم شرک دا کفر دا په یو دین کې روا نه وي، نشي کېدای چې هغه امت کې ظلم روا او مونږ ته ناروا دي، ظلم په هر ملت او هر دین کې ناروا دي. نو هغه ورته وی اعتراض یې کړی چې بد کار دی کړی، نو بیا علما د ظواهر دی وسوړي راوړي د دې نه جواب وکړي چې دا ماشوم یې ولې قتل کړی، دا خبره چې بیا غټیږي مور او پلار سرکشه کوي، دا خو صاحب نه دی، اوس یې نه دي سرکشه کړي، بیا به یې کوي، په دې څوک قتلېږي نه. صوفیه حضرات د دې ترجمه داسې کوي او وایي چې دا نفس دا ماشوم دا یو کنایه وه، دا ماشوم چې کوم دی دا یو نفس و نفس، او مور او پلار د چې دی هغه یو قلب دی او بل روح دی، دا د عام ماشوم او مور او پلار نه، بلکې دا ماشوم نفس او مور او پلار د چې دی هغه قلب او روح. او خضر علیہ السلام چې دا قتل کانو دا وجل د نفس دی، موتو قبل ان تموتو، د مرګ نه مخکې مړه شئ، حاسبو قبل ان تحاسبو، دا د نفس وجل دی، نفسونه مړه کوي، خلک وی فلانه ډېر ښه سړی دی نفس یې وجلی دی، نو د ماشوم وجل دا د نفس وجلو، دا نفس وجل خو مامور به دی، او وی چې دا به مور او پلار سرکشه کوي، دا نفس ان النفس لاماره بالسوء دی، همیشه په بدی باندې سړی ته امر کوي، نو چې په بدی باندې امر وکړ نو روح عالم امر نه راغلی دی، هغه د غلام دی، ځکه عاشق دی، نو روح ځان سره مقدر کو، اپاک سیز چې روح دی ایم خراب کو، او قلب مور سره خراب شو، نو قلب او روح ځان سره خرابوي، ځکه می دا مړ کو، او بیا وای دې لپاره چې یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتن، دا می مړ کو چې رب د دې دواړو تور کې غوړه د دنه زکاتن نجات د پاکینا، یو بل نفس باور تور کې چې هغه نفس مزکی دی، پاک نفس دی، قد افلح من زکاها، کامیاب هغه څوک دی چې هغه نفس پاک کو، نه دا نفس چې مړ شي نفس مزکی به ته ملو شي، پاک نفس به ورته ملو شي، هغه پاک نفس بیا قلب نه خرابوي، روح نه خرابوي، بلکې هغه د روح غلام وي، او روح کلم په بدی باندې عمل انسان ته نه کوي. سه مقصد می داو چې ابو طالب ثعلبی خبره تصوف خاطر اخکلی، وای تفسیر بیان او ظاهر لفظ، او تعویل چې کوم نه بیان او باطن اللفظ، د لفظ باطنی ترجمه کول، او ضرور باطنی ترجمه شته د قران کریم او باطنی علم شته. ځکه چې فضیلت صحابه کرامو ته په دغه علم الباطن باندې حاصلو، صحابه کرامو کې چې علم الاسرار والباطن کې کوم علمو هغه په رتبه کې مقدمو، دا فضیلت په علم الظاهر علم التفسیر علم الحديث باندې نو، که فضیلت په علم الحديث باندې وي نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حافظ الحديث دې 15000 سره پاسه حدیث ته مروي دي، فکار دار چې شان په صحابه کرامو کې اولن د ابو هريره غږی دی، او کدا چرتا په علم التفسیر باندې وینو پکارو چې د عبد الله ابن عباس سے ابن پکې غږی دی، کدا چرته په علم فقه باندې وینو پکار داو چې د عبد الله ابن مسعود سے پکې نوم غږی
مجتهدو خو په جزئیاتو د فقه او په فتوا کې دومره شهرت صحابه کرامو کې نو څومره چې د عبد الله ابن مسعود صاحب په فن د حدیثو کې دومره شهرت صحابه کرامو کې نو څومره چې د ابو هريره صاحب یا د عبد الله ابن عمر صاحب. نو دا نوم چې لګيږي د صدیق اکبر صاحب دا سبیل علم او سره چې هغه علم بیا د نورو صحابه کرامو کې په هغه اندازه باندې نه و. حضرت علی سے مبارک وایي کزه کینم ا سوره بقره تفسیر لیکلو کم ندواو یو خان په باندې بار شي دواو یو خان دا ظاهری ترجمه نه ده ظاهری به څومره راغونډږي دواو یو خان خو د دنیا دا ټول حدیثم چې کوم دنو پنځو خانې باري نو دا دواو یو خان چې د ډکیږي د اسرار دی معارف دی دقایق دی چې داغه حد نشته دی باطنی ترجمه دی. او بهتري هم دغه سیز کېدا پنځم قول د امام الاصفهانی دی هغه اصولی دی د اصول فقه امام دی هغه فرق په منځ کې یو اصولی فرق کوي. تاسو د کتاب اقسامات پیژندلې دي په اصولو کې حقیقت مجاز صریح کنایات خفی مشکل مجمل متشابه ظاهر نص مفسر محکم خاص عام مشترک مؤول عبارت النص اشارت النص دلالت النص اقتضاء النص. اغوای کچرته دا مشکل او د ظاهر ترجمه وا دا تفسیر دی او که بیان د مجمل کولو دا تاویل دی. اوای چې بیان د مجملات او تاویل دی او بیان د مشکلات او د ظاهر چې کوم دی او د خفي و غیره دا تفسیر دی. شپږم قول د بعضی علماء هغه دار چې التفسير يتعلق بالروايات والتاويل يتعلق بالدرايات. التفسير يتعلق بالروايات والتاويل يتعلق بالدرايات. اوای تفسیر تعلق تر روایت نسی تفسیر باغ صحیح چې پاره کې مرفوع قول د نبی علیہ السلام موجود وي او یا صحابه کرامو قول وي خو په اجتهاد حمل نوي حکمن مرفوع وي او تاویل چې کوم دی هغه په اجتهاد پورې تعلق لري. قواعد د نحو او د صرف او د معانی او چا استعمال کړل یو معنی راوست دا تاویلات دي. او تفسیر به منقول وي په مرفوع صریح کې یا په مرفوع حکمی کې. اوم قول د ابو النضر القشيري رحمه الله دی دغه د مخکینی قول من کې فرق نشته الفاظ جدا دي. التفسير مقصور بالاتباع والسماع والتاويل يتعلق بالاستنباط. او ای تاویل استنباط پورې تعلق لري او تفسیر چې کوم دی هغه سماع او اتباع پورې تعلق لري. هغه کې بس سمع عبید نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او یا صحابه کرامو. اتم قول د امام بغوی رحمه الله دی او د امام کواشی رحمت الله علیه دی. دای دوړ وایي چې التاویل صرف الآیه الى المعنى ما وافق لما قبله وما بعده. تاویل چې کوم دی آیت داسې معنا تر اړول دي چې سیاق او سباق سره لګيږي او تفسیر چې کوم دی تاویل په داسې طریقه باندې کول دي چې سیاق او سباق سره نه لګيږي خو سما ورکوي. رجع د دیوم دې تکیږي چې تفسیر هغه مروي وي او تاویل چې کوم دی هغه غیر مروي وي د قواعدونو فهم شوی وي. راجح قول په دې ټولو کې دا قول د ابو النضر القشيري او د امام بغوی او د امام کواشی او د بعض علماء چې تفسیر دا تر مرویات او تعلق نسی او تاویل چې کوم نه استنباطات او پورې تعلق نسی.
او په استنباطاتو کې کسر د کلام معنی راجح تشیع نو دا تعویل ممدوح دی، کما نه مرجوح تشیع دا تعویل د اهل زیغ دی باطل. او دې فرق سره وتا سودا خبره ذهن نشین کوي چې دا څومره تفاسیر معروف دي نن سبا دیتا چې تفسیرات ویل کېږي دا په حکم الاکثر، تسمیه د کل ده به حکم الاکثر، په دې معنا باندې چې اکثرا په دې کې مرویات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو تفسیرات منقول وي نو ځکه وته تفسیر وایي، ورنه په دې کې ډېر ځایونه چې کم دي تعویلات راغلي دي د دې مفسرین خپل اقوال په قلتو او قولو قلنا سره ذکر دي، نو دوی چې کوم اقوال ذکر کړی دي یا دې په کې د تابعین او اقوال راخستې دي نو دا به تعویلات دي، ګوره تفسیرات نه دي. خو تفسیر ورته چوای نو دي کې اکثرا مرفوع روایات او د صحابه کرامو حکمی مرفوع روایات موجود وي، د آیتونو په ترجمو کې نو ځکه وته تفسیر وایي. نو لہذا که تفسیر روح المعانی دی که قرطبی دی که مظهری دی که روح البیان دی که روح المعانی دی که داسې دا نور رازی تفسیر کبیر دی که تیسر الرحمن دی او که وغیره څومره تفاسیر دی، دا ټول چې چرته دی کې پایت کې مرفوع قول پیش کا یا د صحابه کرامو حکمی مرفوع قول پیش کا فبها ونعم به مقبول دی. دا غینه سیوای کا اقوال په قولو قلنا او قلتو سره ذکر کړل نو دا اقوال به د اسلاف او د اقوال سره مقایسه کیږي. که زمون حنفیانو کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د قول موافقو بس قبول دی، که مخالف وي اعتبار ورته نشته. زمانه د خبرو ټولو خلاصه دا ده چې محمود علوسی رحمت الله علیه نه به امام د مذهب نه جوړوي او د امام د تفسیر هم نه دی، د فقط ناقل او جامع د اقوال د مفسرینو دی. موتانه دومره تکړه دی لکه زمونږ استاد او د مفتی فرید صاحب چې څومره فرق دی. مفتی فرید صاحب مجتهد نه دی، دا خپل فتوا کدا اقوالو د سلف موافقه او مقبوله ده، کدا اقوالو د سلف مخالف او هیڅ اعتبار وته نشته، خپل مقلد دی او د مقلد تقلید کول شریعت کې منع دي. البته موتانه په دې باندې قابل دی چې هغه اقوال د فقهاو له څومره جامع دي نو موتانه هغه چې په اقوالو د فقهاو څومره علم لري نو موته نه لرو. په دغه معنا باندې موږ نه مقدم دغه څه فرقونه د مفسرین او زمو استادي. د روح المانی صاحب مجتهد نه دی، دی مقلد محض انسان دی، دی چې اقوال ذکر کوي نو د اقوال په ګوري چې د چا دي، کدا قول په قولو باندې ذکر کړو نو دا قولو دا قول براواخله د اسلاف او د قول سره مقایسه کی، که مقبول او هغه سره موافق او مقبول دی، که مخالف او مردود دی. ګوري طالبانو په ذهن کې روح المانی داسې شوی دا او روح المانی لیکلی دی کنه. که روح المانی پاره خبره کې تا ته مستند وي او تا ته دلیل وي نو روح المانی د زادت هم ایمانه په ځبانه مطالعه کا هغه وای زړون مقلد نه او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د ایمان د زیادت او د نقصان نه انکار کړی دی او دا قول د نصوص د قران مخالف دی. ما په دې مسله کې مذهب پر خیر او ذات تلې او زی اور پسې قول د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خلاف راغی مونږ په دیوالولو مونږ پر روح المانی څخه ودلتا. روح المانی خو چې مونږه نیغه کولنو په حنفیت باندې وخت چې هغه حنفیت پر خودونو مونږ دې پر خود مونږ په دسه کو. زمانه خبرو خلاصه دا ده چې د مفسرینو به ادبی مقصد نه دی، خو مفسرینو نه امامان د مذهبونو ما جوړوي، د دې د اقوال مطالعه کوي. کبه یو قول چرته ستا خلاف راغی او د اسلاف او د فقهاو خلاف راغی هغه واخلو دا فرید بیا دا جامعین دی علما دي رای لري. دې زمانه علما باندې قیاس کړه، هر عالم وګوره چې خپل تفردات لري کنه لري، هر مسله کې خپل رائے لري کنه لري، د سیاغیم رائے لرلی
هغه رائے به کتلی شي چې موافق ده که مخالفه ده، که موافق او مقبوله وي که مخالفه مردود ده. که علامه قرطبی نه ټول په ټول دین جوړ شي او وګوره په دې ځای باندې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ استحسانیات هغه پر رب من دون الله کې داخل کړي دي. هغه ستا امام ته رب من دون الله وایي ته به هغه قول راخلي. مقصد زمانه خبرو داري چې دا د تفرد ده. پاول جلد کی تفسیر قرطبی دا قرات خلف الامام په مسله کې روایت ذکر کړي او بیا وايي په سند کې امام ابو حنیفه راغلی غ ضعیف دی نو حدیث ضعیف. هغه ستا په امامانو باندې دومره ردونه کوي او ته د علامه قرطبی نه دین جوړې نه اقوال به راواخلي کدا اسلاف موافق او مقبول دي ورنه اعتبار ورته نشته او شخصیت تیر شوی د دین خدمت کړي. یعنی دایته مفسرین چې ویل کېږي په دې اعتبار باندې چې دای هغه تفسیرات منقولات مرویات را جمع کړي ورنه دای مفسرین نه دي، دای مؤولین دي په خپل تاویلات د آیتونو کوي او قواعد د اصول او د فقه قواعد د نحو او د صرف او د معنی بیان بدیع دا استعمالي او د آیت وقفه ترجمه تر وباسي. نو دا دای تاویلات راغون کړي خود دوی تفسیرات ته چې تفسیرات ویل شي نو چون کې دي کې اقوال د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو پراته دي په هغه اعتبار باندې او ته تفسیر ویل کیږي ورنه په دې کې ډیر ځای تعویل ذکر شوی دی او تعویلات د دی کدا اسلاف موافق او مقبول دي کدا اسلاف مخالف اعتبار وته نشي. هر چې تحریف دی تحریف ماخوذ د حرف نه دی په معنا د طرف باندې د میلانو د طرف په معنا باندې. تحریف چاته وای؟ امالة الكلام الى احتمال ممکن حمله على وجهين فصاعدا. د یو کلام حمل په دوو دریو زیاتو طریقو باندې حملېږي چې هغه صحیح وجه دي. تا غټولې صحیح وجه پرې دی یو بل وجه مختاره کې. یو کلام دی هغه کې 3 4 5 احتمال دي، 2 احتمال دي. دا 4 پکې صحیح احتمال دي، دا یو پکې غلط دی، دا 4 دی پرېخي دي، دا یو دی راټینګ کړي دی. دې ته تحریف ویل شي. ادم مضموم دی. رب کریم د يهودو په ځم کې وایي يحرفون الكلمه عن مواضعه. دې به کلمې د خپل ځینو نه تغییر ورکو تحریف وکړو. وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونها. دا دغه قبیح عملونه دي. تحریف په دوه قسمه دی قران کریم. یو تحریف لفظیه دی بل تحریف معنوي دی. تحریف لفظی او تحریف معنوي. تحریف لفظی په دوه قسمه دی. یو تغییر اللفظ دویم اهمال اللفظ. تحریف لفظی په دوه قسمه دی. تغییر اللفظ اهمال اللفظ. لفظ ته تغییر ورکول. قرآنی کریم د تحریف لفظی قسم اول نه چې تغییر اللفظ دی محفوظ او مسن دی. دې کې څوک تغییر نشي کولای. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دا حفاظت وعده شوی. الہ چاته دا توفیق نه ورکړي چې پرې کې لفظي تغییر وکړي. نو یو تحریف لفظی شا تحریف لفظی په معنا د تغییر اللفظ باندې دا مسن د قران کریم د دې تحریف لفظی. دویم تحریف لفظی دی په معنا د اهمال اللفظ باندې چې لفظ معنا لري ته مهمل پرې دی. یو لفظ معنا لري ته مهمل پرې دی. او په دې شرط باندې چې دغه آیت د محکماتو نه نه د متشابهاتو. کایت چرته د متشابهات نو متشابهات به دوه قسم دي. او هغه چې معانی بالکل مونږ ته معلوم نه دي لکه اوایل د سورو کې حروف الف لام میم کاف ها یا عین صاد وغیرہ دي. د دې معنی مونږ ته معلومه نه ده چې دې څه مقصد.
نو والله اعلم بمراده سره ترجمه مفسرین کوي. او دویم هغه متشابهات دي چې معنی شتا لکه ید، ساق، رجل، وجها وغیرہ نسبتونه چې الہ العالمین خپل ځان ته کړی دي کلام شریف کې. پدې کې سلف سوایي، سلف وایي چې والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، علم ملاح تسپاری. سفیانی ثوری رحمه الله و فرمایل تفسیره قراءته و قراءته تفسیره. د دې آیتونو تفسیر او ترجمه لوستل دي او لوستل ترجمه ده، نور ترجمه پکې ستا حق نه دی. نه باید دانست کې ترجمه شود بدست. نور ظلم سوای مناسب دا خبره هم نه ده چې د ید ترجمه په لاس باندې وشي. دې کوم د عوامو ذهن کې څنور وهمونه راځي بیا بس ویل ولا تلاوت وک. نو متشابهاتو کې صدا سری چې معنی نه لري، صدا سری چې معنی لري لیکن تا هغه معنی مرادول نشي. التم ظاهرا اهمال اللفظ راځي لیکن هغه د متشابهاتو نه ده. سلف پاغي کې دارای لري چې سکوت کوو، تلاوت کوو، مخکزه. او چا چې پکې سوال کړي او تعمق کړي دی، امام مالک رحمت الله علیه هغه شخص ته بدعتي ویلې دی. یو شخص د امام مالک سره د استوا متعلق تپوس کوي. د مبارک ډیر حیران شو چې تمام کلام شریف کې تاثر در رحمان العرش استوا غم پیدا ش. فاطرق راسه ساعتا، لگتے میں دا سر ټیټ کا، سوچ فکر وکا، بے سر راوچت کا ویل الاستواء غیر مجهول، استوا مجهوله نه ده. دې کې ګورې حدیث غلط قول نقلی خلکو تداوی چې امام مالک سے ویلي چې الاستواء معلوم، دا کذب دی په امام مالک سے. امام مالک سے قول د معلومون نه دی کړي او وايي الاستواء غیر مجهول، استوا څه مجهوله نه ده، ثابته ده. قران کریم کې ذکر ده. الکه دا پیښور معروف دی که مجهول دی؟ نو دا غیر مجهول دی. اوس د پیښور د ټکی خپل معنی سره چاتم پته نه لګي. دا جدا مسله. یو معلومون دی، معلومون معنی چې معلوم اللغه دی. امام مالک سے معلومون نه دی ویلي، غیر مجهول نه ویلي، مجهول نه دی. او دا غیر مجهول ولی ویل هم ډیره پاره چې لغوي معنی ته ځین لاړ نشي. والکیف مجهول، کیف مجهول دی. والسؤال عنه بدعه، سوال ورنه بدعت دی. اسائل توي اراك رجلا سوءا فخرج عني، ما ته ډیر بد سړی معلومیږي، زما د مجلس نه روکیږي. فقط په سوال باندې چې د الرحمن العرش استوا تپوس قدرې کړو د مجلس نه وشړل. دا د سلف رایه ده. امام شهرستانی رحمه الله په الملل والنحل کې وای د امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې دوی ډیر کرته داغه اقوال په دې مسله کې نقلي. هغه وای ک یو مولا تقریر کو او د تقریر په منځ کې ید الله فوق ایدیهم آیت ولستا او د ید الله سره د الله سو خوځو. قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن يتقلبها كيف يشاء. د دې حدیث د لستو سره چا ګوتی وخځول. وی قاضی د وخت ته پکار دی. امام احمد ابن حنبل سے بوئی ان تقلع يده واصابعه، چې د لاس او د ګوتی کټ کړي شي، دا دې شوټ شي چې بیا بل وخت کې چرته داسې بیان د خلکو مخ کې ونه. سلف خدا راي لري. سلف خو امام مالک سے و چې فقط په سوال والاته بدعتي وي او د مجلس نه وشو. سلف خو امام احمد ابن حنبل چې د مسله کې دومره تشدد وکړ چې د لاس په خوځولو وی لاس ته پریش. سلف خو سفیان ثوری سے بو چې وایي چې تفسیره قراءته و قراءته تفسیره. ایو محکمات دي. په محکماتو کې یو لفظ مهمل ګرځول چې هغه لفظ ته معنی بالکل اونه کې مهمل کې. نو په محکماتو کې لفظ اهمال چې کم دی دا تغییر لفظي دی. په دویم قسم تغییر لفظي. نو تحریف دو قسمه ش لفظي معنوي. تحریف لفظي په دو قسمه ش تغییر اللفظ چې هغه نه قران کریم مسن دی ساتل شوی. بل چې کم دی اهمال اللفظ. نه اهمال اللفظ په متشابهاتو کې
د سلف الرایه دا سکوت بکې واسترات بکې او اهمال اللفظ په محکماتو کې دا تحریف لفظی دی مضموم دی دا بدکار. دویم تحریف معنوی دی. تحریف معنوی تحریف معنوی چاته وایي؟ هغه عبارت دی دا صرف د کلام نه د معنی صریح نه، صرف الكلام عن معنى صریح، د صریح معنا نه کلام را تاول و اجراء الكلام الى غیر المورد، کلام داسې زه تاولل چې هغه مورد نه وي، پدغه کې واقع نه یو ځان ته بے ځای خستنوش. نو تحریف لفظی قسم اول نه قران کریم مسن، تحریف لفظی قسم ثانی اهمال اللفظ دا دخل کو نکیږي باطل دی. تحریف معنوی چې کم نه دا په قران کریم کې کیږي. نوې جماعتونه او نوې روشنی والا دای چې څومره قران کریم کې ګوتی وਹੀ نو دا تحریف معنوی دی. نو عوام دې غلط فهمي کې نه پریوزي چې قران کریم کې څو غلطه معنی نشي کولای، غلطه معنی کولای شي، غلط لفظ نشي جوړولای. نو قران کریم لفظ او داغه حفاظت وعده الہ العالمین کړی ده. خدا قران کریم د معنی هغه د څومره فرقه دواله چې کم نیوم غلطی ترجمه کوي کنه. شیگان چې گمراه دي د سن دي چې قران نه مانی، قران مانی خو تحریف معنوی کوي. وابیان چې گمراه دي د سن دي چې قران نه مانی، قران مانی خو د قران په معنی کې تحریف کوي. صحیح معنی هغه پردي غلطه معناګانو باندې د خلکو عقاید خرابوي. دا مبحث ثانیو فی بیان الفرق بین التاویل والتفسیر والتحریف. او من جمله ورکی دا تاویل او دا تحریف لغوی اصطلاحی معناګانې ذکر شو. مبحث ثالث دا یو ضروری مبحث دی فی بیان القواعد التي يحتاج الیه المفسر، فی بیان القواعد التي يحتاج الیه المفسر. بیان دا قواعدو چې هغه ته مفسر ضرورت لري. ترجمه کرکے او کا تفسیر مطالعہ کے او کا یو سړی تفسیر لیکي نو دغه لپاره دا قواعد او ضوابط لابد من هادي خامخا به د ضوابط او قواعد یاد کړی وي. اول دا غینه معرفت الضمائر، دیو ضمائر پیژني او د ضمائر مفاد به هم پیژني چې ضمیر څه د پاره په کلام شریف کې راوړل کېږي. نحو کې تاسو دومره قدر ویلي دي چې ضمائر درې قسمه دي. ضمیر د تکلم او د خطاب او د غیاب دي، او هر چې ضمیر د غیاب دی د هغې دپاره مرجع درې قسمه ده. کله به مرجع صریحي وي، کله به مرجع معنوي وي، کله به مرجع ضمني وي، دا حکمي وي. مرجع ضمني هغه په یو مشتقی کې مبدا پرته وي. اعدل هو اقرب للتقوى، ضمیر ده هو چې عدل تراجی دی نو دا عدل په ضمن د اعدلو کې پروت. او مرجع حکمی چې کومه ده هغه ده چې د سیاق او سباق نه فهميږي. لك لأبويه لكل واحد منهما السدس، ضمیر د ابويه راجی مورث او میت ته دی. میت ذکر شوی نه دی خو خبره د میراث د میراث وارث او مورث غواړي، او چې مړ نه وي نو هغه پورې میراث تقسیمیږي نه. نو لہذا ضمیر د ابويه راجی د مورث لرا ولی ابويه د مور او پلار د دې مړي د پاره مړ خو ذکر نه دی خو سیاق او سباق نه فهميږي. یا لکه ضمیر په ضمیر شان، ضمیر القصا، ضمیر د نعمه، ضمیر د بیسا، ضمیر د ربا، دا ټول چې کوم دي ضمائر مرجع ورکه مرجع حکمی وي چې دا غیر لپاره تفسیر یا تمیز وي. آیا مبتدا ورته تفسیر واقع شوی قل هو الله احد. دا لوی غرض
په ذکر د ضمایرو کې اختصار وي. اختصار ضمیر چې راوړل کېږي د اختصار د پاره چې ایجاز او اختصار راشي. تاسو ګورئ الہ العالمین د شلو الفاظونه په یو ضمیر د هم باندې تعبیر کوي. څومره اعلان نکړه ان المؤمنین والمؤمنات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. شل الفاظ دي شل. اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. تیار کړی خدای تعالی لهم دې ټولو ته کداغه یو هم نه وینو بیا به دې سی ویلې اعد للمسلمین والمسلمات والمؤمنین بیا به دې ټول تکرارول. نو په یو هم ضمیر باندې د شل الفاظونو اختصار وشي. نو لویه فایده دراوړلو د ضمیر هغه اختصار دی. لویه فایده د ضمیر دراوړلو هغه اختصار دی. او مخکې مې ذکر کړل چې ضمیر به یا مرجع ورته صریحي وي لکه نادا نوح ابنه आवाज کو نوح علیہ السلام زوی خپل لرا. نو ضمیر د ابنه راجع دی هم د نوح علیہ السلام. او یا به ضمنی وی لکه يعدله هو اقرب للتقوى. او یا به التزامی حکمی معلومیږي لکه فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان. هرغه چې عفکړه شدلره ضرور خپل نام سشه لازم نه په باندې اتباع بالمعروف او ادا د غدیت الیه. ضمیر د الیه راځي چاله دی عافی لره دی چې وارث د مړی دی. ذکر التعفرال فمن عفی هغه چې عفو وکړه. نو عفو کې ضمیر چې راځي من تشنو دی عافش. انو ادا د پدبانی الیه دی عافی لره. اگر که عافی ذکر نه دی خو لازم دی د لمن عافیه سره. مرجع د ضمیر بکله مؤخره وی لفظا نردبتن دا جایزه ده. فاوجس فی نفسی خیفة موسی نو مندکلا ځان سره یرا چا مندکلا موسی علیہ السلام. نو موسی فاعل او جسدین او ضمیر د فی نفسه راجع دی موسی ته. نو موسی اگر که مؤخر دی لفظا خو مقدم دی رتبتن چې فاعل لپاره د او جسد. نو کله به مقدم وی رتبتن اگر که مؤخر به وی لفظا دا جایز. کله به ضمیر مقدم وی د مرجع خپلنه لفظا او رتبتن او مرجع به مؤخر وی هم لفظا او هم رتبتن. خدا غیر لپاره چند شرایط شته. یو باغه موضع وی چې ضمیر شان القصوین یا ضمیر د نعمه او بیا سوی قل هو الله احد. نو الله وی تفسیر واقع شوی دی ضمیر د هو دی الله تراجی. یا ضمیر قصا فاذا هي شاخصتون ابصارهم شاخصتون. نو ضمیر د هي دلته چې کوم دی دا ضمیر قصه دی راجی شاخصی ته. یا ضمیر د بیس للظالمین بدلا هغه بدل تین تمیز راغلی دی او ضمیر د دوم راجی دغه بدل ته دی. پنځم هغه ضمیر دی چې بدل وی تر ظاهر فسواهن سبع سماوات. ضمیر د هن راجی دی سبع سماوات. دا پیجندل دا زمایرو چې کم دی دا هم بحث دی په فن تفسیر کې.
د ضمیر لوی فائدہ دار چې اختصار راولي، لکه مخکې مثال پیش. کله کله راوړل د ضمیر د پاره د تفسیر بعد الاجمال وی. ضمیر راځي کی چې شی مبهم شي، ذهن د سامع متوجه شي، ثانیا تفسیر شي. او ذکر د شی اولم مبهما ثانیا مفسرا، دا وقع په ذهن د ذکر د شی اولن مفسرا. لکه ان هی الا حیاتنا الدنیا، نه دا مگر ژوند دنیوي زمون. نو ضمیر د هیم حیاتنا الدنیا تراجید، خو یو ځل مرجع د هي نشتا. ان دا خلق وی دا څه شی یادای الا حیاتنا الدنیا سره تفسیرش دا اوقاف الذهن. خو قرآنی کریم کې څه اصطلاحات دي چې هغه خاص تر قرآنی کریم دي. کله کله کلام شریف کې دو شیونو ته ضمیر راځي شي او مراد یو وي. دا د قرآنی کریم خصوصیت. من جمله راغی نه سورۃ الرحمن 2 نمبر آیت، یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، روزی منه دغه دو بحرن ملغلل او مرجان، یا رو باسی ملغلل او مرجان. نه دا روزی د دوړو نه بلکې د مالح نه روزی نه د عزم، او ضمیر د منهما دوړو تراجی شوی. کله داسې وی چې په ضمایرو کې د لفظ او د معنا دواړو احتمال وي. مفرد راځي د وجه د یو احتمال نه، جمع راځي د وجه د بل احتمال نه. لکه من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. بعض د خلکو نه غد یقولو جوای ضمیر د یقولو مفرد راځي د من، ما هم بمؤمنین کې ضمیر د جمع راځي. نه دا اعتراضی که دا من جمع وی، ارجاع د ضمیر د هم سیده خدا یقولو ضمیر ناراضی کیږي، او کدا مفرد وی نه د یقولو ضمیر راځي کیږي، خدا هم ضمیر ناراضی کیږي. نو جواب بدایي چې دا جمع د معنن مفرد د لفظن، ضمیر د یقولو په اعتبار د لفظ راځي، او ضمیر د جمع په اعتبار د معنا راځي. نو معرفت د ضمایرو او د مرجع د ضمایرو او چې مقدم راځي که مؤخر راځي او د هغې مواضع د دې معرفت په فن د تفسیر کې د ضرورتو نه دي. نو ضمایر درې قسمه، تکلم، خطاب، غیاب. د غیاب مرجع درې قسمه، صریحي، ضمني، حکمي. او ضمیر چې کوم دی اکثرا به مقدم، مرجع به مقدمه وي د ضمیر غایب، کله به مرجع مؤخر لفظن فقط وی، کله به مؤخر لفظن و رتبتن وی، په ضمیر شان، ضمیر قصا، ضمیر بئس، ضمیر نعمه، ا ضمیر رب کې، یعنی بدلته ظاهر راشي. او راوړل د ضمیر د پاره د اختصار کیږي. دویم په دې باب کې د مفسر د پاره لابودی د معرفت د معرفي او د نکرینه، چې دا به معرفه او نکره پیژني. تنوین چې په نکره کې راځي د متعددو معنیو د پاره په کلام شریف کې راوړل کېږي. کله تنوین د وحدت د پاره وي، لکه جاء رجل من اقصى المدينه يسعى، جاء رجل یو سړی راغی. ترجمه خلق څنګه کوي؟ یو سړی راغی، رجل واحد نشت، لیکن تنوین پر رجل کې للوحدت یو مراد دی، یو سړی راغی. کله تنوین للنوع وی، نوعیت معلومي. ولتجدنهم احرص الناس على حياه، خاما خابت بیاموز دوی لرا احرص د خلقنا على حیات پجون باندې، ای على نوع من الحیات، پیو نوع د زندګی باندې. کله تنوین راځي د وحدت او نوعیت دواړو د پاره، لکه
والله خلق كل دابة من ماء، یقینا خدای تعالی پیدا کړی هر دابه د وبونه. نو کل دابة تنوین په دابه کې لنوع ده، کل نوع من الدابه دا شان تنوین په دابه کې دالل عددم دی دا وحدت د پاره. کل فرد من افراد الدابه، کل فرد من افراد الدابه من فرد من افراد الماء. نو تنوین په ماء او دابتن کې للعدد وللنوع دواړه یعنی للفردیت. کله تنوین راځي للتعظیم. فاذنوا بحرب من الله، فاذنوا بحرب من الله بحرب عظیم. نو ضمیر په حربن کې دا للتعظیم. او کله تنوین راځي للتکسیر، کثرت د پاره برازي. ان لنا لاجرا، ضمیر دا اجرا للکثرت دے، اجرا وافرا کثیرا، منتبس ډیره تنخواوي. کله با ضمیر د تعظیم او د کثرت دواړو د پاره راځي چې دا شپږمه معنی د تنوین. لکه وایو کذبوک فقد كذبت رسل من قبلك. نو ضمیر د رسولن للتعظیم، اے رسولنا عظام، لوی لوی رسولان. او داشان د کثرت د پارم دی، ذو عدد کثیر، سډیر رسولان، ډیر رسول او د عظمت خاوندان رسول لاغي خلکو ته تکذیب کړي نو ستابهم کی. کله تنوین راځي للتحقیر، حقارت د پاره. من ای شیء خلقا، ضمیر دا تنوین په شین کې دا للتحقیر. من ای شیء سشی نه پیدا کړي. خلق الانسان قتل الانسان وما اکفر. من ای شیء خلقا، من ای شیء حقیر مهین. څومره د سپک شي نه پیدا ده چې د شرم نه نو مخستل کېږي نه، نو کبر نه خایوس. کله تنوین د تقلیل لپاره وی. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها مساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اکبر. ضمیر پر رضوان کې دال تقلیل دی، اے رضوان قلیل من الله اکبر من كل شيء. دا الله جل جلاله نه لګ رضا کم رضا دا سره ډیرو شینو نه غوړه ده. نو نکارت په تنوین باندې وی. تنوین بکلا للفردیت وی، کله با تنوین للنوعیت وی، کله با لکلهما وی، کله با للتعظیم وی، کله با للکثرت وی، کله با لکلهما وی، کله با للتحقیر وی، کله با للتقلیل وی. دا تنوین معناګانی هر چې تعریف دی. نو معرفی تاسو پیژندلی دي، په ضمائر معرفه راځي، په علام راځي، موصولات دي، اسماء اشارات دي، معرفه په الفلام دا، معرفه په ندا دا، مضاف به کې زنها یو د دیو ته مضاف شي. نو دا تعریف چې راځي یو شو، تعریف چې راځي کله به تعریف په ضمائر باندې راځي. ضمیر د متکلم، ضمیر د مخاطب، ضمیر د غائب، چې دا اعرف د معرفو دي. اوله درجه په تعریف کې په قول سیبوی باندې راځي. او درجه د متکلم د خطاب نه اوله ده او د خطاب د غیبت نه اوله ده. او په ضمیر غایبه کې چې مرجع معلومه نو معرفه ده او که مرجع مبهمه شو نو بیان کړه ده تمیز غواړي. کله به تعریف په علمیت باندې وي. دا تعریف بالعلمیت د څه لپاره کېږي؟ تعریف بالضمائر چې کوم دی دا للتعریف وللاختصار وي.
تعریف بالعلمیت دا یا للتعظیم وی یا للاهانت وی. مختصر کې تاسو ویلي چې په مسند الیه باندې کله اسم داغه باندې تصریح کولی شي للتعظیم والتبرک. محمد رسول الله دلته تعریف د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم